एशिया कप पाकिस्तान کې په ټي وي خولو د پاره د پاکستان ټي وي چینلونو د انډیا سونی ټي وي ډیر غټ ډیماند کړی دی او سویم چې د پاکستان دا چینل دغه ډیماند پوره هم کی یو خبره در سره شریک کوم معلومات دا ضروره چې د کم ایشیا کپ را روان دی 2025 د دې د براډکاسټینګ رائټس چې کوم دی براډکاسټینګ مطلب دا چې موږ په ټي وي خولو چې کوم رائټس دي هغه ډیر مخکې نه سونی ټي وي اغشتل دي د انډیا سونی یو غټ نتورک ته سونی 6 او سونی د دنیا دی د دنیا سونی چینل دي چې تاسو به کتلی هم انټرټینمنټ پکې هم شته سپورتس پکې هم شته ډیر زیات چینل دي د سونی یو غټ نتورک ته نو هغه د ایشیا کپ رائټس الریډي د اي سي سي نه اغشتل دي د ایشیا کرکټ کونسل نه د ایشیا کپ رائټس هغه یې اشتري دي لکه مطلب هغه ایشیا کرکټ کونسل له پیسې ورکړي دا چې دا به مونږه خیو اور مونږ نه چې بیا کومنګ نه سو کخلی نو به مونږ نه خلی تاسو نه به نه خلی او د یو هیوج اماونت چې کم دی اي سي سي لا ور کړی دی یو ډیر غټه پیسې چې کم دی په بلین اف ډالر کې دی پیمنٹ کړی دی اي سي سی لا اوس اي سي سي ایشیا کپ تاسو لما مخکې ویلا کې به ویلي هم چې انډیا او پاکستان د ایشیا کپ کله هم نشي کینسل کېده کله هم د دې میچ نه انډیا انکار کول شي نه د پاکستان انکار کول شي ځکه د کې پیسې انوالو ده د کې د براډکاسټر د سونی ټي وي دغه پیسې انوالو ده نو ایشیا کرکټ کونسل ته سونی ټي وي پیسې را دومره بلین اف ډالر په دې وجه ورکړي دي چې یو خو موږ ایشیا کپ خو یو ایشیا کپ کې موږ د پاکستان او انډیا میچ خایو نو دا زیاته پیسې چې د ګټي غا د پاکستان او د انډیا میچ نه ګټي نو کوز د انډیا او د پاکستان میچ کینسلی ګل ته سونی ټي وي ورپسې را پاسې چې ولې خیر خو دې صحیح د میچ کینسل کوي موږ خپل پیسې واپس راکړي او خپل پیسې بیا چرته واپس کوي نو نه د انډیا کرکټ بورډ واپس کول شي نه د پاکستان کرکټ بورډ واپس کول شي نه د نور بورډونه واپس کول شي نه اي سي سي واپس کول شي نو دا میچ په خامخا کیږي ها رائټ سیګم دي سونی ټي وي اغشتلی دی رورا اوس چې کچره بنگلاديش کې دا میچ بنگلاديش والا په خپل چینلو باندې خای نو غیبه د دې رائټس د سونی ټي وي ناخلی د ایشیا کرکټ کونسل نه به ناخلی د محسن نقوی نه به ناخلی د جیشا نه به ناخلی د سونی ټي وي نه به خلی نو دا غرنګ د پاکستان چې کوم سپورتس چینل دي لکه پی ټي وي سپورتس شو اے سپورتس شو یا دینه علاوه جیو سپر چې کوم نه دا هم د سپورتس یو چینل دی نو کدا چینل چې دا میچ د سونی ټي وي نه اخلي کنه نو سونی ټي وي دی لوي چې موږ به تعالی رائټس درکو د میچ خودلو د پاره خو تاسو به موږ راکوي 104 کروڑ انډین روپیز برا کوي سونی ټي وي د پاکستان چینلو نه 104 کروڑ انډین روپیز ډیماند کړي چې په ډالرو کې دا 12 ملین ډالر جوړيږي جی صرف د ایشیا کپ خودلو د پاره په ټي وي اوس د پاکستان چینلو کو شریدار رائټس واغشتل پی ټي وي سپورتس په 12 ملین ډالر باندې د سونی ټي وي نه د ایشیا کپ رائټ واغشتل نو تاسو سوي چې پی ټي وي سپورتس په 12 ملین ډالر څنګه ګټي لکه پی ټي وي سپورتس لیونه چې 12 ملین ډالر ورکي سونی ټي وي چې صرف موږ د پاکستان خلکو لا د میچ خيو لکه پی ټي وي سپورتس چې کوم دی د پاکستان د خلکو ډیر غم دی وسره نجی کوس پی ټي وي سپورتس 12 ملین ډالر ورکي سونی ټي وي ته د میچ خودلو د پاره نو پی ټي وي سپورتس پر 12 ملین ډالر په ځای باندې 15-20 ملین ډالر په ګټي د بس کوي پی ټي وي سپورتس کله رائټس واخلي کنه د سونی ټي وي نو بیا چې د پی ټي وي سپورتس کله په ټي وي باندې میچ چلای نو د میچ دوران اور ختم شي وقفه شروع شي کنه نو د به دغه وقفه ګرانی کی د به ایریل صرف والا ته وای چې ما خو رائټس ګران اشتلی دي او کچری تاسو د 10 سکندو د 15 سکندو وقفه چلوي د میچ دوران نو مال برا کوي دومره پیسې رورا د به دا پیسې بیا د ایڈورټایزرز نه غټي پی ټي وي سپورتس په د مختلف کمپنیانو نه د جیز وقفه پکې راځي د زونګ وقفه راځي د بوم بوم ببل ګم او د فلانیزه او د ډنګریزه او د فلانی سیمنټ او د مغل سټیل او دا ټوله وقفه راځي نه د میچ دوران نو دا پی ټي وي سپورتس په دغه وقفو ولنه دغه کمپنیانو ولنه بلا پیسې را اثر کوي لکه پی ټي وي سپورتس په 12 ملین ډالر سونی ټي وي لور کې خو بیا پی ټي وي سپورتس کوشش کوي چې د 12 ملین ډالر په ځای 15-20 ملین ډالر وګټي خو اوس چې کوم دې تر اوسه پورې 12 ملین ډالر افر چې کله ډیماند چې کوم د انډیا سونی ټي وي د پاکستان چینلو نه کړل لکه د انډیا روپۍ چې کومه جوړیږي 104 کروڑ روپۍ ته د انډیا روپۍ جوړیږي نو تر اوسه پورې نه پی ټي وي سپورتس ور سره خبره کړې ده نو سره اټ سپورتس خبره کړې ده نو سره جیو سپر خبره کړې ده مطلب ډېر ګران ولا ور کوي کنه لکه 12 ملین ډالر ډېر غټ اماونت ته صرف د 8 سپتمبر باندې میچونه شروع کیږي او په صرف د شل ورځو میچونه چې کوم دی خولو د پاره 12 ملین ډالر د انډیا 104 کروڑ روپۍ چې کوم دی ډېر غټ اماونت ته
نو دې ځکه تر اوسه پورې سویم چې پی ټی وی سپورټس واخلي یا سپورټس واخلي یا جیو سوپر واخلي نو کدی وای نشته نو بیا سویم چې دا میچ د پاکستان شایقین په ټي وی وګوري بیا بس دای ډیشونه لګي او د انډیا په چینل باندې د بنگلاديش په چینل باندې یا چې کم اپس تی پاغه باندې برا میچ ګوري خیر دا مې در سره معلومات شریکول چې ډیر غټ ډیماند ته کړی دی جی کمنټ لازمي وکړئ والسلام